بونیر کې یو او د قیامت هم اورېدلي وو خو لیدلی هم نه دی دا خو نن درېیمه ورځ ده کم حالات کم جنازې کم د میندو خویندو جنازې چې مونږ ولیده یا کم لاشونه مونږ ولیدل نو هغه ډېره ګرانه چې سړی ته په الفاظو کې بیان کړي ډېر زیات هم پېړه خفه دی یقینا دلته که تاسو راشئ تاسو محسوس کړئ که نه یو سړی ویډیوز کې ګوري موږ په اسلام آباد کې هم ما د 2 شپې خوب نه دی کړی خو چې دلته راشئ ستا به ساه بنده شي او ساه به دې ځکه بنده شي چې ته خپلې میندې وګورې خپلې خویندې وګورې د یو 15-16 کاله د ماشومې جنازه وه او د هغې پسې چې کوم ملګرو جړاګانې وې بیا اوس یو مشر سره میلو شو چې پرون د سعودي عرب نه راغلی دی او د دنیا خلک یې لا پته دی لا ډېر ځایونه داسې دي چې په بونیر کې لا چاته پته نشته دی او نه خلک هلته کې تللي دي اوس مونږ لاسنیوکې ناستو نو مولوي صاحب تاسو یو ویلډ پوینټ چوت کو چې هغه تاسو وایي چې خلک یې واوري هغه کم یو څیز دی کم چې تاسو هلته مشکلات راځي ستاسو د علاقې نوم زه غواړم چې ټول تاسو سره بیان کړئ بسم الله الرحمن الرحیم طاهر صاحب تاسو انتهایی شکریہ ادا کوم چې تاسو راغلئ زمونږ په سر باندې د شفقت لاس کې هو دا زموږ خپل علاقه ده زه دلته پاتې کېږم زما پکې یو د تره لورو او دغه خوارځي او ترور دی پکې وړي دي ترور مې لا فتره لا لاش نه دی میلاو شوی 80 کسان هغه دي 90 پورې چې هغوی وړي دي 65 جنازې مونږ په خپله پرون وکړې او دفن مو کړې مونږ ته څوک نه دی راغلی نه مونږ ته حکومت سره ریلیف راکړی دی زمونږ مړي هغه په خوړونو کې مونږ په خپلو لاسو باندې راغستي مونږ ته نه حکومت ریلیف راکړی نه فاونډیشن والو انتهایی شکریہ ادا کوم چې راغلي دي مونږ ته څنګه په سر لاس یې خیرې زمونږ پرون د جمعې اول د جمعې په ورځ باندې دغه سیلاب راغلی دی په داسې طرف باندې راغلی دی چې په هغې باندې خوړ نه و او داسې کورونه داسې زموږ د مخې پکې یو زنانه زما د مخې ما ته یې ډېرې چغې ووهلې خو ما نه شو کولی هغې هم زما د مخ هغه واغسته وویړه نو مونږ خو دقه مطالبه کوو زمونږ سیګنل لا بحال نه دی پرون لکه طاهر صاحب ما اوس دننه خبره وکړه پرون کس راغی زما تپوس یې کوو زموږ ملګري دي وایي چې دا قبر راته وښیئ ځکه زما 3 ورځې شي موبایل بند دی ولې څنګه سیګنل هم نشته رابطې هم نشته بجلي هم نشته روډونه هم خراب دي او هیڅ سهولت مونږ ته دلته نه دی د دې علاقې نامه څه ده کوم ځای کې چې د دې ځای نوم دی فیر بابا قادرنګر بټۍ دره بونیر خو داسې ډېر ځایونه دي چې هغه به تاسو ته ښکاري چې میډیا باندې نه دي راغلي زه د هر هغه ارګنایزیشن کوم چې دلته ولنټیرز راغلي دي زموږ پښتانه ما د مردان صوابۍ د پېښور د اسلام آباد ډېر پښتانه لکان نوجوانان مشران ولیدل چې هغه اپنی مدد آپ کې تحت راغلي دي د خلکو سره مرسته کوي د مولوي صاحب یو پوینټ ډېر ویلډ دی زه صوبایي حکومت ته گزارش کوم چې ټاور لګول څه دونه ګران کار نه دی یو 2 جنریټر ورته ولګوئ د دې علاقې خلک چې کوم دی ټول بهر پاتې کېږي مزدوري کوي څنګه چې مولوي صاحب خبرو کوي چې زما ملګري راغلي زما قبر یې لټو تاسو دا سوچ وکړئ چې یو سړي ته خو پته ولګي چې یاره زما خو یا پلار نشته یا مې مور نشته دی یو انسان بهر یو هغه ته دا پته نشي چې یاره مور مې مړه ده او که ژوندی ده پلار مې مړ دی او که ژوندی دی گزارش کوم چې په ایمرجنسي بیسس باندې کم از کم د موبایل لا سیګنل چې بحال شي په هر علاقې کې یو جنریټر لګوئ یو ټاور لګوئ چې د دې ځای کې چې کوم زمونږ رونه بهر پاتې کېږي هغه دلته د خپلو ملګرو سره رابطې وکړي او هغو ته دا پته ولګي چې زمونږ خلک مړه دي او که ژوندي دي هر هغه پښتنو ته کم خلک چې دلته راغلي د زړه نه شکریا ادا کوم او تاسو ټولو ته وایم د چا چې یو ګیلاس وس ولې نه کېږي یو ګیلاس وس ولې نه کېږي خلک راشئ پیدل راشئ دې غرونو ته وخیژئ مفتي صاحب تاسو به څه وایئ تاسو د پرون هم راغلي د حالات هم په خپل هر څه لیدلي دي د حالاتو څنګه ګورئ او څه مطالبات لرئ د خلکو د حکومت نه چې هغه تاسو ووایئ جی طاهر صاحب ډېره مننه زما ټول امت مسلمه بالخصوص خپل پښتنو وروڼو ته پاکستانیانو ته دا یو پیغام دی چې څومره دلته شهدا شوي د هغوی دپاره دعا کوئ الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي او کم دا پسماندګان چې دي الله دې دې ته صبر جمیل ورکړي بیا د هغې نه وروستو چې دلته زمونږ خلکو ته مین د بیسک نیډ چې کوم دی یو خو صفا اوبه دلته نشته دویمه خبره دا ده چې تاسو د هغې ځای نه څه امداد راوړئ ځان سره هېڅ شی هم مه راوړئ اشیای خوردنو هېڅ شی هم مه راوړئ که تاسو مدد کول غواړئ د نقدیات په صورت کې تاسو دلته راوړئ دلته ډېر خلک متاثره دی مخکې ته موږ اوس بل کلي ته ځو بیشونی کلي ته دا هم په قدرنګر کې ولاړ یو تاسو څه شی هم مه دغه کوئ چې څه راوړئ نقدیات دلته کم معتمد ستاسو کم کسان چې دي کم سوشل ارګنایزیشن دي یا نور ویلفیر فاونډیشن دي د هغې په ترو باندې تاسو د دې خلکو مالي مدد معاونت وکړئ الله به تاسو له دې جزای خیر ډېره مهرباني مفتي صاحب جی مفتي صاحب بالکل دا یو خبره انتهایی زیری غور ده چې تاسو اشیاء کم خوردنوش چې دي دا مه راوړئ یا داسې پخکړي چاول یا وغیره دا مه راوړئ انتهایی زیات دي لکه دلته اکثر بیا مونږ چې کوم دی نو ارتا وکړو لکه
پرون 3-4 سوزه کې موږ د شان دي خالق کړو خرابېدو د نقد په صورت کې دي خلکو سره تعاون وکړي ډیر مننه کلی تراشه په کلی کې چې کوم مشران دي په جماعتونو کې خلک ناست دي لاسنیوي کوي پای کې به تاسو پته ولګي چې د دې علاقې مشران څوک دي هغه مالی امداد هغه مشران لور کې او هغه مشران له پته لګي چې د متاثرین څوک دي تاسو هغه امداد چې کوم دی هغه چې کوم متاثرین هغه ته ورسي زما د بونیر د خلکو سره د سواد د خلکو سره د باجوړ د خلکو سره زما چې پښتانه زما مسلمانانو په هر ځای کې دي زمونږ سره لړ دړ کوي زه که راځي نه راغلم زه صرف او صرف دې راغلم چې زه د خپل خلکو ترمنځ زه ودرېږم او د خلک دا محسوس نه کی چې د خلک یوازې دي مونږ سره یو تاسو ټول برازي د دې رونو سره ورده دا غم تاسو نه دی د بونیر دا غم زموږ د ټولو دی او ان شاء الله ټول بس تاسو سره ولاړ ډېر مهرباني